دا د څو ورځو څخه پر سوشل میډیا دا تصویران وایرل سوي دي چې خیراتونه چې دي هغه بالکل په یوه لاس باندې خیرات په بل لاس باندې سلفي او د یوه صابون دپاره هم دی تصویر راغلی دی چې د یوه صابون دپاره هم تصویر وایرل سوی دی او د وړو دپاره د غوړۍ دپاره در خیرات زیات تصویران نو راغلي دي نو پر دا باندې خلکو ډېر تنقید هم وکړي اعتراض هم پر وکړي او یقینا دا خو یو آفت دی یو مصیبت د الله د جانبه راغلی دی او زموږ د وطن چې کوم خواران او غریبان خلک دي د هغو هرګز مطلب دا نه دی چې هغه یا په غیرت در موږ کمزوري دي یا پر ایمان در موږ کمزوري دي یا په یو بله جذبه در موږ کمزوري دي بس فرق صرف دا دی چې الله پاک در هغو زیات څه توان موږ ته راکړی دي نو په کار دا دی چې موږ دا ډول تصویران دا ډول ویډیوز دا د خیرات پر نامه د دا غریبانو خلکو تضحیک ونه کړو نو د دوی بېعزتي ونه کړو نو دا خلکه په کمه سترګو ورته ونه ګوري نه کوم دغه د خیرات طریقه ده د دا کورو و مخ ته مطلب دا د پارسلو غوړیو وړو دا هر څه د روزمره ضرورت شیان د کور مخ ته ورته ایښي او سره تقسیم ورکوي نو کور والا چې راوځي غریبان خلک چې راوځي چې وګوري د کور مخ ته د راشن هر څه پراته وي دغه بهتره طریقه ده په دا ټوله دنیا خبره ده چې دا وخت په ګرده دنیا کې کرایسیس دی خلک په بحران کې دي او هر سړی په دا خبر دی چې زموږ په وطن کې په سل کې 80% خلک چې دي هغه د غربت لاندې ژوند تیروي نو اوس په کار خو دا خو نه ده چې اوس که موږ په داسې سوسایټي کې وای چې هغه په سلو کې یو 2% مسکینان وای نو به موږ دنیا ته ښکاره کړي وای چې په موږ کې هم دا د 2% غریبان شته په یو دای سوسایټي کې چې په سل کې 80% غریبان او بیا هلته داسې د یوه صابون دپاره یا د یوه تیلۍ وړو دپاره مطلب ځان ښکاره کول او پر میډیا وایرل کول د خپل شهرت دپاره یا د خپل ارګنایزیشن د طریقې دپاره یا د خپلې ادارې دپاره یا د خپل د پروډکټ دپاره دا ډیره تاواني خبره ده او دا یقینا په دې الله ناراضه کیږي دا ریاکاري ده د داسې به موږ ته ځان ګورو د خیرات چې کومې طریقې دي یقینا پر میډیا به هم په داسې طریقه نه راولي چې د چا توهین کې وسي نو دا زما ستی د ټولو څه دا خواست دی چې هر ارګنایزیشن یې هر د میډیا یو په میډیا کې د دا شی نه وایرل کوي دا خلک هم ژوند لري دا خلک هم غیرت لري یو څو ورځې به داسې په مجبوري کې د هغه بعد شاید د همت وکړي الله پاک در موږ درته دوی ته ښه توان ورکړي او ښه ژوند دوی ته الله ورکړي نو د عرضې د ژوند د عرضې د یو څو د یوه ټیم غوړي دپاره یا د یوه صابون دپاره یا د یوه تیلۍ وړو دپاره د دا خلکو د عزت سره لوبې مه کوئ نو د خدای دپاره چې کوم خیرات تاسو کوئ هغه په داسې طریقه وکړئ چې خیرات مې هم وسي قبول هم سي او دغه مسکینان راسه خوشحاله هم سي او الله پاک زموږ څخه د عذابونو ټول کړي نو دغه یو پیغام دی ستاسو هم دا خواست دی چې تا یې دا پیغام مخ ته شیر کړئ چې دا پیغام خلک وګوري او د خیرات چې کوم اصل طریقه ده هغه ته راسي